د ډیویژن عبدالرحیم صاحب ستاسو ټولو شکریه ته کوم په جمع السلام علیکم. زما قدرمندو محترم همزولو دلته کوم مونږ په یو پلیټ فارم باندې جمع شوي یو، هغه په ډیویژن ملکند د ټیکس خلاف، او دا ټیکس په یو پارټي نه دی، دا په ټول عوامو دی. او نن که مونږ په دې سټیج باندې ولاړ یو نو مونږ یو عوام یو، خپل یو اواز د دې نه په یو خبره باندې مونږ اګري کېږو، هغه مونږ یو موقف دی چې ټیکس نه منو، ټیکس نه منو. ما اورېدلي دا هم دي چې مرکزي حکومت هغه په ډیویژنز ملکند باندې 4% 6% ټیکس چې کوم دی د هغې د معافۍ اعلان به کوي، خو د دې خاورې نه دا پیغام دا میسج ورکوو چې کوم زمونږ سره په سټیج باندې په دې کوڅو باندې مشران ناست دي، آیا دا 4 یا 6% ټیکس تاسو ته د معافۍ قابل قبول دی؟ تاسو ته قبول دی؟ یو قسم ټیکس چې کوم دی هغه 0% مونږ چې کوم دی مونږ ته ریلیف پکار دی. سبا به مونږ ته وایي چې یاره ما 6% تاسو ټیکس واخلو، بلکل مونږ ته دا قابل قبول نه دی. نن په حیثیت یو تحریک صاحب نه، په حیثیت یو ډسټرکټ د ډیویژن یو پښتون زوی د دې خاورې پروايي زم شوی چې په بم باندې اپریشن شوي دي، په مونږ باندې سیلابونه راغلي دي، په مونږ باندې آفتونه راغلي دي، خو کم از کم مونږ ریلیف نه دی راکړی. چې مونږ ریلیف په بم باندې پیسې نه لګوي نو مونږ د یو ټیکس ته 1 روپۍ هم ذموار نه یو. منع که نه منع؟ بلکل یې مونږ مخالفت کوو. دویمه خبره دا ده، زما صوبایي صدر جنید اکبر صاحب هغه چونکې راتلو معذرت یې وکړو، او دې ټایم کې د دې علاقې MP پیر مصور چې کوم دی هغه د ډیویژن ازارې په دوره دی، هغه معذرت کوي او ما ته چې کوم دی دا پیغام ما ته حوالې کړی د هغو په وساطت سره د جنید اکبر صاحب زه شکریه ادا کوم. او زمونږ د ټریډ یونین چې څومره مشرانو او هغه په پیشن خط کې زمونږ خوږ مشر دلته موجود دی، هغه د دې ګواه دی چې زمونږ څونه MP ګان څونه MLA ګان چې کوم دی هغه پیشن خط کې ملاقات شوی او دا وعده کړې وه چې زمونږ په ډیویژن ملکند باندې مونږ به چې د خیبر پښتونخوا چې څونه ټیکس په عوام باندې هغه لاګو شوی دی، او د دې به مونږ د CM نه دا ډیمانډ کوو چې هغه ټیکس چې کوم دی فوراً واپس واخیستی شي، او په مونږ باندې دا اضافي بوج چې کوم دی دا زمونږ د برداشت زیات دي. او په دې باندې زه د صوبایي صدر او د مصور د شکیل خان شکریه ادا کوم چې د CM صاحب نه ټیم واخیستو، او د هغې سره سره الحمدلله نن تاسو ووینئ چې د خیبر پښتونخوا په ډیویژن سوات باندې چې کوم د ټیکس د صوبې د طرفه و نن هغه الحمدلله ختم کړو. نن زه د خپل جنید اکبر د شکیل خان او د MP پیر مصور شکریه ادا کوم، خو جنید صاحب یو پیغام یې راکړی دی، جنید اکبر خان یو پیغام یې راکړی دی چې زما په دې سټیج باندې زما چې څومره پولیټیکل پارټۍ مشران دي انشاءالله که خیري نیکسټ چې کوم راتلونکي د کابینټ میټینګ دی انشاءالله په هغې کې به که خیري نوټیفیکیشن کېږي، که فرض که دا کابینټ چې کوم دی هغه میټینګ ډیلایي یا لیډي نو بیا په سرکولیشن طریقه باندې به د هر یو MP نه ځي، هغه نه دستخط علي د منسټر نه، او انشاءالله چې کومه وعده زمونږ د چیف منسټر شیف جنید اکبر او مشرانو کړی وي انشاءالله که خیر هغه به تاسو په ډیویژن سوات به انشاءالله که خیر هغه ختمیږي که خیر. دویمه خبره یو دا خبره کول غواړم ډېر په معذرت سره، زما ډېر دلته زه به حیثیت یو سیاسي په چا باندې تنقید نه کوم، زما سره په فیډرل کې د دې علاقې زمونږ مشران شته دي، دلته زمونږ صوبایي صدر هم شته دی، د مسلم لیگ د پیپل پارټۍ د ټول چې کوم زمونږ مشران دي، زه بالکل تنقید نه کوم، زما د دې سره مکمل 100% چې کوم دی تعاون دی، پارټي به کې نه تاسو چې کله هم مرکز ته
کو زمونږ بهاب باندې تحریک انصاف یا احتجاج لپاره تګي یا دلته احتجاج کولی چې څه قسم دغه ان شاء الله موږ شانه ولاړو که خیري او زما دا امید دی چې تاسو خپل قائدین ته بدایي میسج کنوي کوي چې په ډیویژن ملکان کې موږ ته ټیکس بالکل نامنظور دی او زما دا امید دی ان شاء الله کومه خوشخبری چې دې پښتنو له د دې صوبایي زمونږ چیف منسټر صاحب یو میسج ورکړی دی امید لرم چې دغه شان چې هم د مرکز نه به که خیري ان شاء الله دغه پیغام موږ ته میلاویږي تاسو موږ دا ریکویسټ کوو تاسو موږ دا منت کوو چې په ډیویژن سواب کې موږ چې کوم دی ملکان کې موږ ته یو قسم ټیکس نامنظور دی بل یو خبره کول غواړم صرف بیا خبره بس کومه تاسو خو یاد شي اکثر داسې موږ به دې خبرونه اورو او زمونږ فیډرل ګورنمنټ دا وایي او دا بار بار اکثر زمونږ وزیر اطلاعات دا خبره کوي چې سنتاس معاهده چې کومېږي کېږي ورته او هغه په انډیا باندې هلته تنقید کېږي چېرې موږ دا په عالمي فورم باندې چې کوم دې چوټو او دی زموږ سره ظلم کوي او زیاتې کوي نن زه د هغه وفاقي ګورنمنټ دا تپوس کوم دا هغه ځان دا تپوس کوم چې والي سواب چې کله به د په پاکستان کې ځم کېدو د هغو سره 100 سال معاهده شوې ده نن زه تاسو تپوس کوم چې د دې سواد د عوامو سره ولې ظلم او زیاتې کوئ ولې باندې مې ټیکس تاسو نافذ کړی دی نن که تاسو انصاف غواړئ ظلم مه کوئ هلته سنتاس معاهدې خلاف ورزي هغه کوي نن تاسو خلاف ورزي د خپل سواد د ملکن د ډیویژن د عوامو سره کوئ موږ د دې کلم مخالفت کوو او انشاءالله که خیري موږ ته زما په دې سټیج باندې دا خبره کوم چې کله هم ته موږ ته ضرورت پېښ شو تګي اسلام آباد ته احتجاج کولی زما دا امید دی چې دونه ټیم پاتې نه دی انشاءالله که خیري په ابهام و تفهیم سره دا خبره حل کېدو واله ده امید لرم چې انشاءالله د فیډرل د طرف نه زما د مشران د طرف نه زما هم دا دي علاقې مشران دي امید لرم چې انشاءالله که خیري موږ ته به ریلیف میلاویږي او په دې اسواد په دې ډیویژن باندې به انشاءالله که خیري یو قسم ټیکس به نه کم از کم عوام موږ له ټول په یو پیج کېدل پکار دي زما امید لرم چې انشاءالله که خیري موږ د دې ضلالت د دې ټیکس نه که خیري موږ ازادي چوټکاره شي لږ کو موږ یو که خیري یو واره بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې څونه پولیټیکل مشران راغلي دي